تعلیم اللغات یوټیوب چینل څومره ملګري دي هغو ته خوش آمدید. السلام علیکم. چې چا باندې څه قسم ته قرضه وي د قرضې ادا کونې دپاره اوس د خفه کېدنې ضرورت نشته ده، ځکه چې نن مو یوه وظیفه تاسو ته پیش کوونې ده چې هغې وظیفې په بدولت به تاسې انشاءالله والعزیز د خپلې قرضې نه ډېر په اسانه سره خلاص شئ. نو ویډیو مخته بوتنې نه مخکې د مو دا یوټیوب چینل که تاسې سبسکرایب کړی نه وي نو هغه سبسکرایب کړئ او دا مو دا ویډیو لایک کړئ او زیات نه زیات شیر کړئ، د دې لپاره چې ډېر نه ډېر مسلمانان د هغې نه فایده واخلي. د عزتمنو دې په باره کې دا واقعه رسي چې یو سړی و په جماعت کې دعا یې کوله او ډېر زیات ژړېدل. نو یو بزرګ دا یې ولیدل، هغه یې سره کښېناستل، ده ته یې تسلي ورکړله او پوښتنه یې نه وکړله چې څه واجه ده، څه غم د واجې ته جوړ یې. نو دا یې ورته چې مو باندې خو ډېره قرضه ده او هغې قرضې ادا کونې دپاره که زه کور خرڅ کړم یا پټی خرڅ کړم، خو یې مو دا قرضه چې کومه ده هغه به زه ادا نه کړم، هغه به پوره نه شي، زه دې دپاره غمجان یم. نو دا بزرګ ورته وایي چې تو ته زه دا طریقه ښیم چې ته روزانه اعتبار سره هر المنځه نه بعد چې کوم المنځه نه بعد نفل کیدای شي نو هغې کې ته 2 رکعته نفل صلات حاجت په نوم باندې کوه، او چې دا 2 رکعته ته وکړې نو هغې نه پاس ته په دعا کې دا دعا ویه: یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اللهم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اللهم اسعدنی فی الدارین اللهم اقض عنی الدین یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اللهم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اللهم اسعدنی فی الدارین اللهم اقض عنی الدین. دا دعا تیایا انشاءالله والعزیز د تو دا دعا چې دو دې کمالات دومره دي چې الله پاک به تو ټولې قرضې نه خلاص کړي. نو څو ورځې نه بعد دا سړی خبره کوي چې مو ته الله پاک دومره مال و دولت روکړل چې زه د اربونو او د کربونو مالک شولم او مو قرضې هم ادا کړلې، نه مې پټي خرڅ کړل او نه مو کور خرڅ کړل. الله پاک مو ته د قرضې د ادا کونې اسباب چې کوم دي هغه نصیب کړل. دا وجه دا ده چې ملیک مقتدر عند ملیک مقتدر دا په قرآن پاک کې راغلی دي. علماء کرام دې په باره کې فرمایي چې دا اسم اعظم ده. اسم اعظم د الله پاک هغه نومادو چې په هغې سره ته کوم سوال هم کوې الله پاک قبولوي منظوروي. لہٰذا مو څومره ملګري چا باندې څه قسم ته قرضه وي چې هغه اوس دې نه بعد تاسې خفګان ظاهر نه کوئ بلکې د دغې وظیفې نه تاسې فایده واخلئ چې الله پاک تاسې د قرضې نه او د مشکلاتو نه